اهل قبله چاته وای؟ اهل قبله په اصطلاح د علم کلام کې دې ته ویل کېږي چې څوک قائل وي په ضرورتو د دین کلها باندې، ټول ضرورت د دین مني د اهل قبله دي. که یو سړی د دین د یو ضرورت نه منقل و د اهل قبله نه دی، اهل قبله دا نه دی. او کته وی چې حدیث د انس رضی الله عنه کې التراذی نبی له سلام فرمایي چا چې گواهی وکړه د الله اله الا الله او زمون قبله ته مونږ کو زمونږ په شان د ذبح وکړه نو دا مؤمن دی. مونږ دلته څه ضرورت د دین ذکر دی لیکن حصر نه دی پدې کې، دا حصر نه دی او څه ضرورت د دین هغه ذکر دی. شهادت وحدانیت د الله د شهادت د نبی له سلام د مونږ کول دي، همدارنګه قرباني کول دي. یو څه ضرورت د دین ذکر دي، ټول خو ذکر نه دي کنه، ټول ذکر نه دي. نو لہذا اهل قبله په علم کلام په نظ هغه چاته ویل کېږي چې هغې په ټول ضرورتو د دین باندې قائلي. که یو ضرورت د دین نه منکر هغې ته د سر اهل قبله وایي نه، هغه اهل قبله کې داخل نه دی. لہذا کفر دا و قسمه کفر دی، و قسم. یو کفر دی چې ایمان ښکاره کې زړه کې نشته، په خوله باندې وی آمنا، دام کفر دی، دی ته منافق ویلې کېږي، منافق. دویم کفر بعد الاسلام دی، اسلام راوړي، اسلام مزایا خوند موسکې هر څه وسکې هغې نه بعد لاړ شي ډز بیا ته کافر شي، دې ته مرتد ویلې کېږي. بل هغه دی چې قائل وي په تعدد د الهو باندې، الهو په تعدد قائل دی، هغې ته ویلې کېږي مشرک. قائل دی په دین منسوخ باندې، هغې ته ویلې کې اهل کتاب لکه یهود و نصارا. بل هغه دی چې قائل دی په چا باندې؟ په حوادثو د زمانې باندې. پنځم دې ته ویلې کېږي دهریه، دهریه ورته ویلې کېږي. دی قائل بالقدم دی، وی دا هر څه چې کوي زمانه کوي، پیدا کوي او پناه کوي، دا زمانه کوي. نو دی دا وایي چې زمانه دا موجد ده. شپږم هغه چې منکر وي د وجود د صانع نه، د صانع د وجود نه منکر دی، دې ته معطل ویلې کېږي. اوم هغه کفر دی چې نشر د عقایدو کوي په صورت د اسلام باندې، عقاید نشر کوي په صورت د اسلام باندې، دې ته زندیق او ملحد ویلې کېږي. کفریه عقاید نشر کوي په صورت د اسلام باندې، ظاهر داسې ښکاره کوي ځان ته کامل مسلمان. یوه ډله د کراچۍ کې پیدا شوې، هغې ته عثماني ویلې کېږي. هغې سوی قرآن شریف تعظیم به ډېر کوي. ګوره ها یاره دا مسلمانان د تا سال د قاریانو ملا صاحبانو د ماشومانو ته لاسونو کې سپاره ورکړې ده. یاره تاسو خو ډېر بد کار کوئ. قاري صاحب ملا صاحب ګوره پټکی دی مولا سڼو ته دی وګوره، سرې خولې ته دی وګوره، استاد یې کار ته وګوره. ولې دا کار کوې ته؟ دا سره خو هسې زموږ خوله ته راځي. دا په ورځ کې هلته ملګري وو نو درس کې به خبرې کولې ډېرې، بس هغې سره ټوپۍ سره ول هغه مغسې اوس هم زموږ خوله ته مغه سره ټوپۍ راځي. بیا هغه پوه شو چې سره ټوپۍ به م یاده کړه، هو سره ټوپۍ والا ګزاره کړه، او هغه ویل شو دا خو دا زه یم. هلکه دا وګوره ته ملا صاحب او قرآن کریم کې الله وایي لا یمس الا المطهرون، دا ماشومان اودسونه شته نه. ولې قرآن شریف ورکوي، سپارې ورته وایي، الف لام ورکوي؟ دا خو دا څومره ناروا کړم. او خلکو ذهن ته خبر راځي رښتیا وایي که نه، د ماشومان اودس نشته دی، دا سپارې ورته ورکوو. اوس د مقصد یې څه دی؟ قرآن کریم تعلیم بند شي، الف باتا بند شي، قرآن شریف بند شي، حفظ بند شي، ناظره بند شي، چې ماشوم مدرسې ته ونه لګي او دې نه غټ سنډه جوړ شي، بیا هغه ځي الف باتا سپاره لاس کې ورکې اخلي. وی مړه شرم دی، دا خو ماشومان دي غیر مکلف دي، هغه مکلف نه دي، څنګه پې اودس کوي؟ ګوره خبره خلکو ته ښکاره کوي نه، لا یمس آیاتونه هم درته وایي. دی نشر د عقایدو کفریو کوي، د اسلام او د دین مخه نیسي په صورت د اسلام باندې، دې ته زندیق او څه ویلی کېږي؟ ملحد ویلی کېږي. بله مسله ملا صاحب کفر د معاول ده. قاعده مشهوره داره چې معاول لا یکفرو، چې څوک تعویل کوي کافر وما، ته ورته ووایې معاول ته کافر مویې دا عام نه دی،
چې هر قسم تعویل کې کافر وما داسې نه ده. که څوک د قرآن کریم مطالب بدلی تعویل کوي نو ته ورته کافر نه وې، هغې ته کافر ویه. بعضې خلک دي هغې څه ویه مونځ کې تعویل کوي د مونځ معنا څه شی دی وې مونځ معنا دا ده چې ګډا وکړه. مونځ معنا دا ده ګډا وکړه که نه، خو ته ګډېږې ښکته پورته دی، زه ګډېږم تاویږم را تاویږم، ما ستا څه فرق دی تعویل پکې کوي. ای روجه څه ته ویلې کېږي؟ روجه عبارت دی د خوراکو د څښاک نه. زکات څه معنا؟ زکات عبارت د سود نه دی. زکات عبارت د چا نه دی؟ د سود نه، د دې نه عبارت دی. رسول صلی الله علیه وسلم ذکر دی مراد نه خپل ذات دی. قیدیانی وی هلته راغلی چې دی نو نبي علیه صلات وسلام متعلق چې دا خاتم النبیین دی، معنا دا ده د افضل النبیین دی، موږ انکار نه کوو. دې خدا معنا افضل النبیین موږ انکار نه کوو، هغه بهترین پیغمبر دی او موږ هم داسې کوڅه ډبي ځان ته پیغمبر وي. تعویل کوي که نه کوي؟ کافر دی که نه دی؟ فهو کافر بالله تعالی، یقینا کافر دی. تعویل کوي دا مطلقا نه دی، معنا دا ده چې کله معاول ته کافر مو ویا چې کله خلاف د ضروریاتو د دین نه کوي نه کوي، که کله د ضروریاتو دین نه منکر فهو کافر. حج بم کوي، عمره بم کوي، روجی بم نیسي، صدقې بم ورکوي، بیا مسلمان وجل ته جایز دی. کافر هر څه کوي و هغه وایي چې دی نو د اسلامي نظام د مسلمان مخه نیسي، په دې باندې اسلام نه خارجي، دې باندې یو ځلې ځان پوه کړي. خو لیکن احتیاط به په تکبیر کې کوي، داسې نه چې هر سړی ویني او ټاپه پې باندې لګي، کافر شو، دا مشرک شو، دا کافر شو، دا بدعتي شو، دا داسې. دې کې به ډېر احتیاط کې چې کوم سړی بل چا باندې په کفر ویلو کې احتیاط نه کوي، نبی علیہ السلام ډېر وعید ذکر کړی په هغې باندې، تهدید نبی علیہ الصلاۃ والسلام ذکر کړی په هغې باندې. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت دی، نبی علیہ السلام فرمایي اذا کفر الرجل اخاه، که چېرته یو سړی نسبت د کفر خپل ورور ته وکړي نو فقد باء باحدهما، یو پې باندې اخته کېږي، یا چاته نسبت کړی هغه یا دا کم سړی چې یا دا پې باندې اخته کېږي. دې کې ډېر احتیاط کوو چې امارات علامات د کفر پکې نشته، ټاپې پې مه لګوه. که امارات علامات د کفر راغلې نو هغې نه بعد بیا کفر ټاپه پې باندې ولګوه. اذا کفر الرجل، که چېرته منکر د ضروریاتو د دین نه نه وي نه کافر کېږي، دا خو منکر د ضروریاتو د دین نه نه دی، بیا څنګه دا دی چې ته ولګېږي هغې ته نسبت د کفر کې او بیا هغې کې ضروریاتو د دین نه منکر نه دی، تم ضروریاتو د کفر واپس کېدلو څه معنا ده؟ اذا کفر الرجل اخاه، چې نسبت د کفر کې فقط باء بها احدهما، یو پکې اخته کېږي، هم ضروریات د منکر نه تم ضروریاتو نه منکر نه، څنګه یو پکې اخته کېږي په دې کفر باندې؟ نبي علیہ السلام مقصود تهدید دی، زورونه ذکر کوي. تهدید دلته مراد دی نه کفر حقیقي ته نه مراد نه دی. دې مثال داس دی لکه نبی علیہ السلام فرمایي من ترک الصلاة فقط کفر، چې سړی مونځ نه کوي کافر شو. تهدید نبی علیہ السلام ذکر کوي. او امام نووي رحمه الله معنا کوي بیا فقد رجعت تکفیره، دا نسبت د کفر هغې ته دې وکړه، دا نسبت د کفر بېرته تا ته واپس شو. کفر نه واپس کېږي، دا تکفیر دا نسبت د کفر واپس کېږي. یا نبی علیہ السلام تهدید زورونه ذکر کوي چې چاته نسبت د کفر دا مه کوه. دې کې به ډېر احتیاط کې، هر چاته کافر مشرک مه وایه، که هغه کافر مشرک نه وي واپس چې دی نو دا تکفیر دا تا ته واپس کېږي، دا ګناه تا به اخته کېږي. او که ته عقیدتاً د هغې ته وویلې هغه دی مسلمان او ته وی چې دا کافر دی، د دې وینه حلاله ده ماته، ته پکې د اسلام نه خارجېږي، د اسلام نه هغه وځي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وعلى آل إبراهيم إنك حميد